صرف یو میاشت به خوشحاله کور ته به ښه مزېدار دننه کېږي او پاک کېږي د کوره کرم دین او د بازاره کرم دین جامې به په لوک سنډې کار به هم در باندې څوک نه کوي او که کار له ځې نو مور به آواز وکړي پلار به آواز وکړي هلکه پرېږدې مړه چې یو میاشت به خپله خوشحالي وکړي ښه مزېدار ګرم کوټ او واسکټ به دی چولي او بوټان پالش کړي او کله یو خوا کله بل خوا یو میاشت په ښه سور کې ګرځي او د واده چې کومې روجې موجې کوړي وړي پاتې دي په هغې به ښه مزېدار کور چلېږي خلکو به هم دله راوړي یو میاشت ښه سور سار کې سرې ګړې ګرځه او ښه څپلی پالش کوه ګرځه سرور شهر بیا دویم نمبر هموم الدهر د ټول عمر غمونه دي یو میاشت خوشحالي او هموم الدهر د ټول عمر غمونه دي سار چې وځې او میاشت تېره شي او بیا ټینګړی ورکړې واسکټ له هغه ځای نه به راباندې پلار اواز راوباسي بسې که کنه یار څه کېږي کار باندې غواړي که بس دې میاشتې تېره کړه دې سسکورې ته لاس کا پلار به دې پټې سنبالې او بخور به دې پلار کې بسې کا دا څه غم پېښ زه خو یو سر که ما به هر حجره کې شپه وکړه پروا نشته یو سر بل چې هر ځای به مې وخت تېر کړه شابه ښځه دې راوستې ده د دې جامې د دې جوړې دې سره به څه کوې یو ښځې خاوند له دونه غټ لیسټ ورکړ وایي دا راوړه هغه چې وکتل هغې کې جامې کېړی څه کوې چې د تورو باټینګڼو نه یې شروع کړې وه په کوفیانو په مرچکو یې شي راته او چې دا څه شی وایي دا راوړه خوراک مراک سامان خلاص دی دا راوړه ښځې دا په کوم کتاب کې دی وایي دا د نکاح په کتاب کې دی چې د دې قبلول هم دا به راوړی ښځې ما خو دا نه دي منلې وایي تا څه ویلي وایي ما ته یې قبوله کړې دی او قبوله کړې دی دا ما ویې قبوله کړې مې وه ما خو پکې د باټینګڼو ټکې نه ولیدل نه پکې ګوپیان نه پکې ستا سوکو والا کېړی دا خو پکې نه وایي دا قبوله کړې چې دی وایي دې کې بچی ارسه راغلی ټینګ شه ډاکټر هموم الدهر د ټول عمر غمونه به دې په شی بازار ته به لاړ شئ هلته به په لاره ګوتې شمارئ چې خدای په دې پیسو به سودا وشي او خدوس شي نو هلته به د ګوپیان بیا به ګورې ګرځې به ستا ټماټر به ګورې ارزان او ستا ګوپیان به ګورې نو یو دا ګوتې به دې په یو لاس کې نیولې یو په بل لاس کې او ډولۍ ډولۍ به کېږي هلکه خیر دی یاره دا سودا ده کوم او چې کور ته راشي ماشوم